بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام درد الالحاد درسونه روان دي. د مغربي فکر او فلسفي خلاصه روانه ده. د هغوی چې کوم فلسفي دي د هغوی نه موږ ځان خبرو. اول موږ ویلې چې په مغربي قوم باندې درې تاریخي ادوار تیر شوي، عهد قدیم او نشاط ثانیه او عهد جدید دی. بیا په دا ټولې فتنې چې را پیدا شو په یورپ کې، نو دا د نشاط ثانیه نه واخله تر اوسه پورې روانې دي. اول پکې موږ د هیومنزم فلسفه ویلې وه، دویم پکې موږ د سیکولرزم نظریه ویلې وه. بیا سیکولرزم نظریه کې چې دا اعتراضات راغله چې علماء دیوبند په هندوستان کې ولې د سیکولرزم تایید کې د هغې وضاحت وشو. پرون موږ د لیبرلزم وضاحت کړی و. مولوي صاحبانو د لیبرلزم دا دغه چا ایجاد کړی وه؟ دا جان لاک ایجاد کړی وه. دې ته د فلسفي نوم ورکړلو د 1602 کې فرض مثال دی. نو موږ به نن پېژنو چې یاره د لیبرلزم دا ولې را پیدا شو. اول پکې وجه دا وه چې دلته تقسیم د طبقاتو دا ډېر په داسې ناروا شکل کې موجود و چې دې کې ورځ په ورځ محرومیانې راتللې. دا یو وجه پکې دا وه. دویم وجه پکې دا وه چې جاګیردارانو او تاجرانو، یو دی تاجر دی یو دی زمیندار دی، د دې منځ کې کشمکش راغی، زور لاندې طبقې ته رسېدو. دا لیبرلزم پکې راوتو. بیا لیبرلزم په خپله په دوه قسمه و. یو د ازادۍ نه دی څوک ازادي وغوښتله، د مذهب نه ازادي، یو د کاروبار ازادي. نو د دې په بنیاد باندې شو. دریم چې پکې یو نو د مذهبي طبقې خپلو کې اختلاف دومره راغی چې دا لیبرلزم پکې راوتو. څلورم چې پکې دا و چې د مذهبي طبقې د علم سره دشمني وه. د چا په معاشره کې؟ د یورپ په معاشره کې. د دې په وجه باندې دا او دغه شانته کې بیا په مغرب باندې د لیبرلزم بیا اثرات څه وشو چې دوی ټول څه شو؟ مذهب نه آزاد شو، الحاد طرف ته روان شو. د لیبرلزم منفي اثرات به وایو. بیا د لیبرلزم خو په خپل ځای پاتې نه شو، د دې اثرات موږ ته هم راغله. د مسلمانانو په معاشره کې د لیبرلزم ډېر سخت خطرناک اثرات وشو. دې کې د فیمینزم فلسفه هم راوته، تحریک نسوا ورته وایي، او یا ورته د فیمینزم فلسفه چې وایي. اوس به دا ښځې تاسو وینئ و اسلام چې دی دا د سړو مذهب دی، دې ته ښځې لیاق نه دی ورکړی. حالانکه دې ښځې ته ووایه چې خوري تا ته خو اسلام د ژوند دی پاتې کېدو حق درکړی دی، تا ته په میراث کې حصه درکړې ده. تاله چې ته پیدا شي نو د پلار په کور کې ته څه شی جوړ، ته رحمت جوړ شي. کله چې ته مور جوړه شي نو د مور د بچو د خپو لاندې قدمونه تا ته جوړ شي. کله چې ته خور جوړه شي نو ته غیرت وګرځېږي. کله چې ته ښځه وګرځېږي ته غیرت وګرځېږي، ته حیا وګرځېږي. تا ته خو دا یو مقام درکوتې په کور کې کېنولې. لیکن د دې لیبرلزم د فلسفې نه دا خلک متاثره دي او دا خبرې به تاسو ته کوي. بیا زموږ تعلیمي نظام مولوي صاحبانو د لیبرلزم خراب کو. هغه به موږ نن وایو. په دې کې زموږ نن ټول د درس خلاصه هم دا ده. خو دوستانو دا کوم ملګري چې دا بیان نه اوري، دا درس اوري، دا د دې دپاره موږ کوو چې یاره موږ مسلمانانو کې یو بیداري راولو چې څنګه مستشرقین د اسلام نه ځان خبرې او په اسلام باندې بې ځایه اعتراضات کوي په کامل دین باندې. نو موږ لم پکار دي چې موږ د دې فلسفو نه ټول مسلمانان که هغه مولا وي د موږ دا درس چې دی دا د عام سړي دپاره هم فایدهناک دی او د علماو دپاره دا ضروري ده چې دا واوري او د ده نه ځان خبر کړي چې خپل مسلمانان د دې نه خبر کړو. ګوره چې څومره فتنې راځي، بعضې فتنې چې وي خاص محدود ځایونو پورې وي. د منطق فلسفه چې کله اسلام ته راغله نو دې صرف محدود ځای نه وواله. مدارسو کې به دا چلیدله، معتزله ووتل، خوارج پکې پیدا شو، جبریه پیدا شو، قدریه پیدا شو. دا د دې عقلي استدلال په بنیاد باندې غلط استدلال وکړو او لاړه څه شو؟ د خیر نه محرومه شو. لیکن اوس چې دا فتنه ده نو دا یوازې اهل مدارسو ته نه ده چې دې مدارسو کې دا فتنه نشته. دا فتنه په معاشره کې خوره ده. معاشره کې څنګه خوره شوې ده؟ دا د ټیک ټاک په ذریعه سره، دا د سوشل میډیا په ذریعه سره، دا په دې کوم چې دوی دپاره د فلمونه وله جوړوي، ویډیوګانې وله جوړوي، ټیک شاس کوي، په دې باندې څه کوي؟ د اسلام خلاف پراپاګانډې کوي، د اسلام خلاف مختلف پراپاګانډې کوي. نو دنه اوس عام انسان ډېر سخت متاثره دی. نو عام انسان ته هم زموږ دا درسونه اورېدل، دا شیر کول، دا یو خپله اسلامي ذمهواري وګڼو. په شیر کولو په دې څیزونو باندې زموږ نه روپۍ خرچه راځي او چې موږ په ټیک ټاک یو دا شی نه شیر کوو، د هغې په ځای چې موږ یو داسې بیان شیر کړو چې هغې د ټولو مکاتبي فکر د مسلمانانو د یووالي درس پکې وي، هغې د الله د توحید خبره وي، د الله د وجود د ثبوت خبره وي، د اسلام د حقانیت خبره وي، د نبي علیه السلام د رسالت
رسالت خبره وي د اسلام د پاکوالی او د حقانیت خبره وي نو دا د هر مسلمان د کې بیا موږ له داسې اختلاف نه دی پکار چې موږ سوکو یا روي چې دا خو د پلانکی مکتب فکر سره تعلق ساتي الله دې ورته جزای خیر ورکړي چې د هر مکتب فکر سره تعلق ساتي او په دنیا کې د اسلام بول بالا کوي به زماروري چې يهودي له جواب ورکړي چې عیسائی له جواب ورکړي موږ چې په کلمه باندې راغون شو او اتفاق اتحاد طرف ته موږ سکو زور ورکو نو ان شاء الله تعالی دا مسلې به اختلاف به وي اختلاف خو نه ختميږي خو اختلاف به موږ په داسې انداز کو چې ضرورولې په انداز به موږ اختلاف مخکې چلو نو نن راځو خپل سبق د لیبرالزم د اصطلاح په جندلو د لپاره څه ضروری دي دا غي وضاحت وکړم ورسې لیبرالزم د اصطلاح په جندلو د لپاره ضروری ده چې اول انسان د مغربي معاشري او د هغوی د ماحول نظر خبرږي او د هغوی جایزه واخلي چې هغه کوم وجوهاتو چې دغه په نتیجه کې یورپ د لیبرالزم تحریک آغاز شروع کو مولوی صاحبانو تاسو ته پته ولګیدل چې په دې کې درې ادوار تیر شوی دي دا د لیبرالزم دا هم د دین شات ثانیه نه ګورش ابتدا شوی و په دې کې چې دا کوم طبقات دي طبقات ما صرف خلاصه بیان کړل عبارت ټول موجود دي د دې طبقات او تقسیم غیر منصفانه په دې بوج ماندالان د عوام را پاسېدل او هغه نه به هیروګان او تلان جوړ شو مولوی صاحب عبارت شروع کا اول طبقاتی تقسیم غلط انداز سره وو د 15 صدۍ عیسوي نه واخله تر 14 صدۍ پورې زمانه د یورپ تاریخ دور او د زمانه ده په دې زمانه کې په یورپی معاشره کې طبقاتی تقسیم توهم پرستی ظالمانه سزاګان او رواج او د جهالت عامو په هغه معاشره باندې د مسلط شوی چرچ اجارهداري او مولوی صاحبانو په دې وخت کې د 15 صدۍ نه واله تر 14 صدۍ پورې سو مولوی صاحبانو په معاشره کې ډېر خطرناک تقسیمو لکه توهم پرستی پکې و ظالمانه سزاګانو رواج او سشو د چرچ پاورو نو چرچ نه خلک سو بیزاره شي دا ځکه د هریانم شو کنه دا جدید الحاد خو د دې په بنیادم پیدا شو مولوی صاحبانو د دې نه علاوه په یورپی معاشره کې د دولت غیر مساوي تقسیم او د اختیاراتو ناجایز هغه یو پکې ولګوي چې دا مرګري نه کوي یو پکې ولګوي دا ملګوي خو ولګوي او د اختیاراتو ناجایز استعمال په وجه مختلف طبقات په وجود کې راغلل د دولت د غیر مساوي تقسیم په وجه معاشره کې د امیر او غریب درمیان ډیر فرق پیدا شوی وو په هغه معاشره کې د غریبانو تا نه کوم قانوني او نه بل کوم بنیادی مولوی صاحبانو په هغه وخت کې د 14 صدۍ 15 صدۍ نه والا عیسوي نه تر 14 پورې د دوی چې د غیر منصفانه انداز سره د امیر او غریب په منځ کې ډیر غټ ګیپ پیدا شوی نو دوی خلک تنگ شوی څه شوی او بیا ورته دی پروفیسورانو داسې د غمره وستل نو بیا څه شو هغه اتوماتیک لیبرالزم ته لاړو مراد یا د طبقه داسې تقسیم آمدن اختیار کړیو د دین اورسته دا حکمت بیانولو چې هر طبقه په خپل ذمہواری پوره کوي اے مولوی صاحبانو دوی څه ویلي دوی به ویلي دا حکمت به دی عوامو ته بیانو چې ګوره تاسو مولیان سره خپل مولیانو سره خپل چرچ سنبال کوي تاسو پادریان سره خپل چرچ سنبال کوي الکه ته تاجری ته تجارت سنبال کا ته زمینداری بس ما سرکار مساته نو په دې سره سکی دوه انصاف ختمو بس دې کې به وروسته اوس را روان دي جنګونه به دوی شروع کړو په جنګونو کې دوی تاجرانو دوی زمیندارانو دوی کشمکش پیدا شونه دي وروسته به ټول دا یو غرب وکړو بس ورور هر څه پکې شو موږ درته وضاحت ورنوم کو کنه چې د لیبرالزم په وجه باندې په امریکا کې انقلاب راغی او په فرانس کې انقلاب راغی دا عوام را پاسې د لوسی وکړو حکومت خلاف او د چرچ خلاف بغاوت وکړو عبادت والا صرف مذهبي معاملات پورې محدود زمینداران او تجارت والا خپل کار سره عارض طبقه بخبل ضمیر پورا کولا او په دې طریقې سره هر طبقه مطمئن وا دې طبقاتي تقسیم دا تقسیم دوی کړو دوی ګوره پاکل باندې بنیاد فیصله کولې نو دوی دا تقسیم کړو چې بیت باندې کی خو دې طبقاتي تقسیم په معاشره کې محرومي پیدا کړه مولوی صاحبانو عوامي محرومي په مختلف شکلونو کې ظاهر شو زمیندارانو بغاوت وکړو څوک زمیندارانو بغاوت وکړو په انفرادي تور محرومي طبقه د جاگیردارانو او مالدارانو خلاف بغاوت شروع کړو داسې کولو سره داخله شو هیروګان جوړ شو هغه ویل موږ د سره کا مزدورانو تحریک شروع کو کارلر مارکس بخپل د مزدورانو تحریک دا کړو وای مزدور په تور د قوم چې څه فیصلو کې دا به منی دا اوس هم دا قانون په اقوام متحده کې اوس هم د لیبر لا په نوم باندې قانون موجود دی چې فیصلو کې دا ورته چا د اجازه ورکړه دا ول د لیبرالزم د فلسفې په بنیاد ملاو شو نو چې بغاوت وکړو د سره شو محرومی پیدا شو دویم نمبر اول طبقاتی تقسیمو دویم نمبر جاگیردارانو او تاجرانو مینس کې خپلو کې اختلاف پیدا شو
د لیبرلیزم نه مخکې په یورپ کې داسې ماحول و چې یورپ د خپل جغرافیایي حدود زیاتولو لپاره د جنګونو دایره وسیع لږ اوبه راوړئ تازه. جاګیرداره طبقې په خپله ځمکه کې د اضافې لپاره په جنګونو کې سرمایه کاري وکړه. د جنګونو نتایج مختلف راتللو په صورت کې جاګیردار طبقه کمزورې شوه او تاجران نور هم مالداره شو. په دې نتیجه د دې په نتیجه کې په معاشره کې شاباسي د جاګیردارانو په مقابله کې تاجران د حکمرانانو پسندیده شو، ځکه تاجرانو په جنگونو کې سرمایه کاری هم کوله او قرض به هم ورکړ. ولزبانو دلته تاسو ته خو پته ولګېدله دلته داسې ماحول چې د خپل جغرافیا د حدودو لپاره دوی ویل جنګ کوو، نو جنګ کې سرمایه ته ضرورت وي، نو څه به کوله؟ نو دوی به مولزبانو جاګیردار طبقې به دوی ته د ځمکې هلکه چې ته اوس زمیندار یم خو زه چې جنګ دې وګټو تا ته به ویل چې دونه مال راکړه چې تا ما دا جنګ وګټو زه به تا ته دونه ایکړه ځمکه به درپسې ولیکم. نو جنګ به الټه راووتو، نو د ده به سرمایه پکې ډوبه. تاجر به څه کول؟ تاجر به پکې مال هم لګو، خپل سامان به یې پرې خرڅو. جنګ کې هر څه نه پکارېږي، جنګ کې خو ستا هر څه ته ضرورت وي، نو دوی به مال هم خرڅو، قرض به یې موله ورکړو. دوی به ورځ جنګ به کوو، هر چا ګټلو فایده به د چا کېدله؟ د تاجر به هر څه خرڅېدل. نو په دې وجه څه شی شو؟ بیا دا حکمرانان څه شی شو؟ تاجران یې خوښ شو، ځکه چا سره چې مال دولت هر سړی به هغه پسې رواني. نو دې وخت کې هم خپلو منځ کې د زمیندار هم ځان له څه وایي، زمیندار هم دا یو روب او دبدبه لري او غرور تکبر لري، څنګه چې مالدار لري. دوی په ځمکو فخر کوي، ما دونه ایکړه ځمکه ده، دونه جریبه ځمکه ده. تاجر وایي زما دونه کارخانې، زما دونه میلونه دي. نو دا کشمکش پکې راغو. دریم نمبر مذهبي طبقې خپلو کې اختلاف و، یو به ویل ستا عقیده خرابه ده او بل به ویل ستا عقیده خرابه ده. ما وضاحت کړی و که نه؟ دوی به دونه ناولي ګرځېدل چې دوی به ویل چې څونه ناولی روحانیت کې ته به خدای ته نږدې. هغه یو مشر پکې د دوی چې کوم مشر و هغوی یو د جسم صفایي شروع کړه، د مسلمانانو نه متاثره شو، نو هغوی به د کفر پتو لګېده ته کافر شوي. نو دا مذهبي طبقې د وجه څه شی شو؟ هم یورپ ټوټې شو چې د الحاد په لار روانو. موږ هم نن سبا دا مستشرقینو خپلو کې تقسیم کړو. دا څلور مذاهب د قدیم زمانې نه را روان دي، خیر القرون نه را روان دي. په دې کې موږ دا څونه ډلې ټپلې راویستلې، بیا هره ډلې ټپلې په 500 او 100 کې تقسیم کړې ده. اوس راشه په یو جماعت نمونه نه لمه وګورئ تاسو، هر یو جماعت وګورئ. موږ په څه شو؟ موږ د خیر القرون نه را روان یو. دا څلور مذاهب په ده باندې ټول امت متفق دی. دا نور ډلې ټپلې چې څونه دي مولوي صاحبانو هغوی مثال د مالګې هم نه دی. نو دوی موږ ته وایي چې څه نه کېږي، ستاسو دین باطل دی. هغه جدا مسله ده، هغه زموږ د موضوع سره تعلق نه ساتي. خو اختلاف وکړه، خو اختلاف دونه مه کوه چې بل متنفره شي او ستا په وجه د اسلام نه واوړي. نن چې زموږ او ستاسو دا بعضې داسې انداز سره به د اسلام دا کوي، داسې انداز سره به د بل مسلمان بېعزتي کوي، بل کافر به جوړ کړی. نه هلکه ته خپل دلیل بیان کا وکړه، اختلاف ولره. اختلاف خو یار د زما د اکابرینو نه تیر شوی، اختلاف زموږ د مجتهدین نه تیر شوی. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه او بل کوم یو محدث امام اوزاعی رحمت الله علیه وکنه چې په یو د شپې ولاړو یو بل دلایل بیانول سحر شو په خو نه، خو یو بل د ګریوان نه ونی او ورته کنځلي ویل، نه ورته وی چې ته کافر، نه ورته وی چې ته کافر، او نه ورته دی چې ته باطل، او نه ورته وی چې ته باطل. تاسو ګورئ دا هغه وخت نه داسې. نو موږ به دا اختلاف کوو په داسې په نرم انداز سره به کوو چې بھائی زه د خپل موقف نه وړم، نه تا وړئ. تخپل دلایل سره تخپل دلایل عوام ولا بیانوه، زه خپل بیانوم ورته عوام بزي، خو تزهیق کول سره بیا اسلام د غټ نقصان رسیږي. نو دریم د مذهبي طبقې د عبارت وي مولوي صاحب، د مذهبي طبقې باندې اختلاف د لیبرلیزم د جزاک الله کې په مشرقي او مغربي کلیساګانو کې اختلاف پیدا شوی او که هغه د عقیدې په مسایلو او که عملي مسایلو او که د اختیاراتو مسایلو، دوی په اختیاراتو ډېر سخت جګړه کوله. مشرقي کلیسا او مغربي کلیسا رومن کیتولیکس په نوم سره تقسیم شو. د دې سره د عوامو په عقایدو کې هم اختلاف پیدا شو. مذهب علمبردار په خپل ځانونه د الله د نائب تصور کولو د هغوی چېرته متوجه صحیح کېږي داسې ګڼل لکه د الله د حکم نه انکار کولو په شان. نن سبا زموږ ډېر ملګري دي چې ته د هغه نه انکار وکوې، دا د خدای او رسول نه انکار وکړو. موږ موږ تا نه انکار کوو، د خدای او رسول نه موږ انکار نه کوو. داسې به دې پادریانو ویلي، د پادریانو به ویلي چې که تا زما نه انکار وکړو، دا چا نه انکار وکړو؟ خدای نه دې انکار وکړو. نو دا هغه نظریه هغه وخت نه اوس د خلکو ذهنونو کې پټ کړي دي، خو بس اوس څوک دا به را روان وي، دا د استشراق او څه د په استشراق وروسته را روان یو. د مستشرقینو به تاسو مقاصد وپېژنئ، اهداف به څه وپېژنئ چې دوی موږ دا ډلې ټپلې پیدا کړي. دا چې څونه پیدا شوي پروف سره ثابت شو چې دوی وایي چې دا موږ سپورټ کول دا خلک. نن سبا دا د امریکا تسلیم کړي ده، سعودي عرب تسلیم کړي ده. دا خبره دا څونه خلک پیدا شوي دي په موږ کې، دا دې خلکو پیدا کړي د څه لپاره؟ اول هندوستان کې دا خلک راویسته چې هندوستان کې جهاد ختم شو، پیرنګیا بدل د ټول عمر پاتې شي. مولوي صاحبانو
نو دا خلک راويستو جهاد منسوخ دی پکې هم دا خلک راويستو چې دوی د غړ غړ القابات ورکړه د نوابانو د غړ غړ القابات ول ورکړو جاګیرونه ول ورکړو انګريزانو ول خپل خزي ورکړلې هغه د مسلمانانو کې انتشار پیدا وکړو هغه نورستو چې یوازې پکې پیدا کړه د 1857 مخ کې څلور مذهبونو ته دا نور ډبل ټپلې وګوره په دې څلور مذاهب ټول متفقو هغه نورستو اوس وګوره په اسلام کې څونه ډبل ټپلې دي یره زرو نډیر دي یعنی شمار په شروع کې په هر یو کې زرو نډیر نو ته سوچ کې چې څه بچا پېژدم نو مولوی صاحبانو سشه پکار دی اختلاف پکار دی د نو ډول ټپلو نه هم ځان ساتل پکار دی بس هغه مسلک باندې تک پکار دی چې کوم د خیر القرون د زمانه روان دی دا بهتر مذهب دی او د دې سره بابا هغه پادریانو چې خپل ځانونو ته د علم نسبت کولو نو د مذهبي شدت پسندۍ د ودینه عوامو د دینه علاوه بللاره تلقولو سوچ وکړو نن ستا معاشره کې دار روانه ده ستا معاشره کې دوی ځان ته بل لار خو خو یو مذهب زنه تا منم او نه تا منم او نه الله منم نعوذ بالله د دې غلط دغه د وجنه چې په دې سوشل میډیا باندې د اسلام چې کوم دغه طرف ته نه ځي والی طرف ته ډېر کم علماء کرام چې هغه امت را جمع کولو کوشش کوي هر سړی په کوشش کوي چې روزه وکړه زه بس په بل باندې کفر فتوا لګوم خو نه داسې نه د پکار مولوي صاحبانو څلورم د مذهبي طبقې سره د علم سره دښمني و مذهبي طبقې یو د اسلام خبره ده چې اسلام میراث موږ له علم ګرځولې دی طلب العلم فریضة علی کل مسلم الکلمة الحکمة ضالة المؤمن حيثما وجدها فهو احق بها موږ له ویلو چې دا علم دا د مسلمان شتمني ده لیکن دوی سو دی پادریانو بداویل مولوي صاحبانو چې ستایز دین سره کار نشته بایبل تشریح بزکوم د الله که جنت ته زیرا شما خوشاله کا ټیکټ را دراګه پیسې راشي جنت ټیکټ درکم کزه دې خوشاله کړم الله دې خوشاله کو اول ما خوشاله کول ما ته سجده وکړم زه به خدای ته سجده وکړم زه به صلیب ته سجده وکړم صلیب به خدای ته سجده وکړي ګناونه ټول معاف شو غلطه نظریه وا په دې وجه خلکو کې د لیبرالزم شوق پیدا شو مارټن لوتر پکې تحریک شروع کو مناظره ور سره وکړلې پادریانو سره په جواب نو په دې وجه باندې هم لیبرالزم دا بنیاد را پیدا شو څلورم لیبرالزم مخ کې په مغرب کې د مذهب علم بردار د ساينسي علوم حرام ټول حرام ګرځولیو ساينسي علوم دا څه ګرځولیو حرام ګرځول کینه مس ځکه چې دا غوي د عقیده او د نظریې خلاف نو هغه ساينسي علوم حرام وګرځول او ساينسدانانو ته مختلف سختي سزاګانې ورکول دلته یو منټ ورګه دلته به تاسو ته دی وای مذهب همیشه د ترقې په لار کې خنډه وای سې شکلی ساينسدانان پانسي کړي مال مخ کې ویلو دا چا پانسي کړي دي دا عیسایت خود ساخته مذهب اسلام کله هم ساينسدان یو ساينسدان هم نه پانسي کړي مولوي صاحبانو په دې خبره باندې وښ شو ولی هغه به چې کله ایجادات کتل هغه به چې کله مشاهدات کتل به د عیسایت د بایبل نه خلاف وي دا څنګه بایبل د ضرورت دی چې دا الهامي کتاب دی دې کې راته بدل نه شوی نو دا خو د مشاهدین خلاف دی مولوي صاحبانو نو دا به څه شو نو دوی به د خپل مذهب نه بیزار شو په مذهب باندې مې لګنن سبا وخت چې زمونږ خلک د مذهب نه بیزار کوي پادریانو خپل خود ساته تعبیرونه په ساينسدانانو باندې نافذ کول او معاشري ترقۍ د نبره خوده د مذکوره اسباب او پس منظر په نتیجه کې په هغه معاشره کې آزاد خیالي او روشن خیالي یو داسې تحریک پیدا شو کوم د چې په مغربي فلسفه د روایت پسند او مقلدانه طرز په مقابله کې آزاد خیالي او روشن خیالي وایي وای سبا کوم هغه ځړې تور طریقې پرې د روشن خیالي ځان کې پیدا کوي لیبرالي ځان کې پیدا کوي د ټولو تحریکونو مقصد صرف دا دی چې انسان د آخرت د فکر او کامیابی په ځای صرف د دنیا د مفاداتو لپاره کوشش وکي نو په مغرب باندې به د لیبرالزم څه اثرات شو ویا وشابه دا برسو د روشن خیالي دي تحریک مذهبي سیاسي او اخلاقی تردید چې د جمالیاتو پورې متعدد شاخون د کې مختلف شکلونه بیا پکې راوتل د دې تحریک خاص طور سره عقیده د الهیات نه د انسان ذهن آزاد کړو په الله به بس یقین نه کې بس خپل سکو خپل عقل باندې سکو یقین کوم بعد طبيعت چیزونه چې سونه غو نه پکې انکار شامل شو شابه عقیده او پچټ باندې مختلف قسمه اعتراضات وکړل په تعلیمي ادارو کې د سوچ او فکر خور چو خاص طور د ایکسپورت ساينسي سکول دا اول دا ایکسپورت چې دا اوس چې کوم په یونیورسيټي باندې دغه شوی دا اول ساينسي سکول دوی قائم کړل مولوي صاحبانو هغه نه روسته د یونیورسيټي او په تعال و دا عبارت ویو او دا نه روسته د ایکسپورت یونیورسيټي او په نورو خارونو کې قائم شوی تعلیمي ادارجات د دې تحریک مرکزونه وګرځیدل د لیبرالزم د دې نه خلک زیات متاثر شو کوم چې د معاشري د اعلی ترین طبقو سره تعلق لري ولی هر سړی خو باغ کې سبق نشو ویل نو دوی نه دا ذهن ته لاړه
د آزاد فکری فلسفې تشریحات شروع وروسته بیا روسو او داسې نور فلسفه پیدا شوي مولوي برګ او داسې نور دي دې ته ترقي ورکړه د لیبرالېزم ته نور لسمه صدۍ کې هیګل او نور حضرات به دې فلسفه کې څه وکړو یو قوت پکې پیدا کو نو د دې عملي نتایج په نور لسمه صدۍ کې بیا ظاهر شو شروع د کوم وخت نه شوی وه 1609 هر یو فلسفه چې ګوره وخت اخلي دا 200 کال اخلي کارلر مارکس په کله دا کارلر مارکس چې پیدا شوی دا په 1818 کې پیدا شوی د نظریه 100 کال وروسته 100 کال وروسته لیلن په روس کې نافذ کړه د اشتراکي نظام دا سرمایه‌دارانه نظام اوس را روان یو موږ دا دریم نمبر چې دی دې ته کیپیټالیزم وایي سرمایه‌دارانه نظام ورته د دې مقابله کې کارلر مارکس د اشتراکیت نظریه قائم کړه نو اره یو فلسفه چې وخت اخلي هغه کې لږ وخت لګيږي نو دې فلسفي نتایج په 19 صدۍ کې ظاهر شو دا خبره صحیح ده چې په 19 صدۍ کې آزاد پسند خیالاتو په نتیجه کې د کوم بزره چې د امریکا آزادۍ منشور او د فرانس انقلابات وشول دا ټول د لیبرالېزم د روشن خیالۍ د دې تحریک په نتیجه کې منځره مولوي صاحبانو د لیبرالېزم منفي اثرات آزاد خیال د آزاد خیالۍ په وجه باندې شابه عبارت و خیالۍ په وجه اگر چې مغربي معاشري به حد ترقی وکړه لیکن وروسته بیا د هر یو پابندۍ خلاف دا یو تحریک جوړ شو کوم چې د هغه معاشري د لپاره مستحسن اقدام نه وو فلسفه الحاد چې څومره په تیزۍ سره په ټوله دنیا کې ترقی وکړه د هغې د ټول لوی وجه دا د آزاد خیالۍ دا دغه مولوي صاحبانو نظریه وه خاص کې خو د تحریک محض د دې دپاره پیدا کړی شوی چې په معاشره کې چې کوم ای مولوي صاحبانو دا تحریک ډېر ښه انداز کې پیدا شوی دی ویل چې په دې معاشره کې کوم ظلم روان دی دا ظلم د مذهبي طبقې روان کړی موږ دې نه آزاد کړو لاړه څه شو هر څه نه انکار وکړو د هغې د مخنیوي دپاره و د زمانې د گردش سره دا یو نظریه وګرځېده چې د هر انسان د ازادۍ او د هر انسان خپله خوښه او مرضي ده چې په کومه طریقه سره ژوند تېروي د مسلمانانو په معاشره کې د لیبرالېزم لږ پاتې دی مولوي صاحبانو که نه وي